بدرواغو لاما بلا شامل غټلی بدرواغو لاما بلا شامل غټلی بدرواغو زخم بظاهر ما تاسو یعنی پماو فیصله کړه تاسو خبره بظاهر مسلمان دینداری بظاهر مسلمان دوست سیدای خدان مسلمان بول دای خدان ایماندار بول دای خدان ډیر نیک نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار او كما قال صلى الله عليه وسلم. گرانو کتونکو اوریدونکو، نن زتاشته په دې مختصر کلیپ کې د هغو په باره کې څه غږېدا کوم چې کوم خلک په درواغو باندې دعوې کوي. د دې خلکو په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، دی وایي ما د الله له رسول څخه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول به ویل چې من ادعا ما ليس له فليس منا، چې کوم سړي د اخشي دعوا وکړه چې آشای په حقیقت کې د ده نه، د الله رسول وایي دا سړی له موږ نه دی، زموږ ملګری نه دی، زموږ له جماعت نه دی. وليتبوأ مقعده من النار، دا سړی د خپل ځای د اوسېدا په جهنم کې جوړ کی. نو ګورئ، د یو مسلمان سړي دپاره چې هغه خپل ځان ته مسلمان یایي، ما او تا هم هغه ته مسلمان یایو، د هغه دپاره تر دې بل سخت وعید نشته چې کوم وعید پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارک کې بیان کړی دی چې گویا د دروغجنې دعوې کوونکی سړی زموږ له جماعت نه دی، له موږ نه دی، او دا سړی د خپل ځای په جهنم کې جوړ کی. یو خدا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی. د دویم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، د هغه مفهوم دا دی چې کوم سړی د مسلمان سړي حق په دروغجن قسم وګټي، یعنی یو سړی دی دای خو په دې باندې خبر دی چې دا حق دا شی چې په دا کوم شي ما دعوه کړې ده، یا د قاضي په مخ کې، یا د جج په مخ کې، یا د حاکم په مخ کې، یا د دریم او څلوېښتي په مخ کې، دا کومه دعوه چې ما کړې ده دا زما ده نه. اوس د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغه سړي دپاره به الله جهنم واجب کړي چې دعوا یې کړې ده، دی په ځان خبر دی چې دا شی زما نه دی چې په کوم شي مې دعوا کړې ده، نو د دغه سړي دپاره به الله جل جلاله جهنم واجب کړي او پر دغه سړي باندې به جنت حرام سي. نو دا الفاظ چې صحابه واورېدل، له پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه یو سړي پوښتنه وکړه، فقال له رجل، په دا ناستو خلکو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو سړي وویل، ولې یا رسول الله وان کان شیئا یسیرا، دا د کوم شي دعوه چې ده کړې ده که دا یو اور شی بیا به هم الله دا وعید ورکوي، یعنی د دغه سړي دپاره به جهنم وي او جنت به باندې حرام وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل مفهوم یې دا دی، ولې که دا اور شی وي هم، که د خام پلوان وي او د پلونه یو شانګه یو ډانګه وي، په هغه د دروغجنه دعوه کړي، د دغه سړي دپاره هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وعید دی چې دا کم زموږ استاد په مخ کې تر شو. نو ګورئ خوږو مسلمانانو ورونو، سورې لوی وعید دی د هغو خلکو دپاره چې کم خلک دروغجنې دعوې کوي او بیا خپل ځان ته دا هیلې جوړوي چې دا خو موږ په دریم ګټلې ده،
لیامو په څلوښتي ګټلې ده، لیام په شریعت ګټلې ده. نو چې کوم سړی یواره دروزغان وي، د دې دروزغن سړي دپاره که دا حق دریم ویایي هم د ده دپاره حرام دی، کې قاضي ویایي هم د ده دپاره حرام دی، او کې جج ویایي هم د ده دپاره حرام دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مفهوم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویایي په تاسې کې به ځینې خلک داسي د هغو ژبې به تیزي، مجلس به زده وي، مجلس به پرله برابرولای شي، هغه ناجایزه دعوه ته به بظاهره داسې جامه ور په غاړه کي چې هغه دریم قاضي جج به رښتیا وګڼي، او بعضې خلک به په تاسې کې داسي چې د هغو ژبې به پټ شي، د هغو به مجلس نه وي زده، دا خپله دعوه به نشي پرله برابرولای. حالانکې دا سړی به حقدار وي، حق به د دغه سړي چې دا ژبه یې پڅه ده، خو دریم به د بیان مطابق قاضي یا جج د هغه سړي په حق کې فیصله وکړي چې دا څوک ناجایزه دی او ژبه یې تیزه ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که زه هم تاسو ته فیصله در وکړم ستاسې په حق کې، خو دا دعوه تاسې دروزغنه کړي ستاسې وي نه، نو دا زما په فیصله دا شی تاسې ته حلال نسو، دا د جهنم د اوس کروټې دي سرې چې څور یې هم خپل ځان ته څوک جمع کوي بیا د دا قسم دعوې کوي. نو خوږو عزیزانو، الله تعالی د موږ او تاسې له دروزغنو دعوو څخه وساتي چې دعوه به ما کړي، بظاهره به په دنیا کې یو خاصه ګټه ما ته رساږي، او له مرګه بعد به پر دې باندې خوندونه زما اولاد اخلي، زما زمن اخلي، زما بالمسیح اخلي، او په آخرت کې به د دې حساب لماز اخیستل کاږي. ولې ما خو به لیا ډګر نیولی ناجایزه، لیا مه بله چا ډګر ګټلی په درواغو، لیا مه بله چا میله ګټلی په درواغو، لیا مه بله چا مل ګټلی په درواغو. زه خو به بظاهره خوشحاله ژمه چې ما خو ګټه وکړه، لیکن د الله رسول فرمایي دا له موږ ځاخه سره نه دی. اوس ډېر خلک داسې شته، الله د موږ تاسې معاف کړي، بظاهره آ سړی ډېر دیندوسته ښکاراږي، حلیت یې وګوري ډېر د ښه سړي، شکل او صورت یې ډېر د ښه سړي جوړ کړی، انفرادي اعمال هم ډېر ښه کوي، لیکن په دا معاملو کې درواغ وایي، دا له سره ګناه هم نه ګڼي، دا له سره تاوان هم نه ګڼي، حالانکې لوی ګناه او لوی تاوان دا دی. ځینې عملونه داسې دي په دنیا کې چې د انسان عملونه بالکل منځي، د انسان پر عملونو باندې اوبه بهوي، د انسان عملونه داسې صفا کوي لکه ما او تاسې په ګنمنه کوټه کې بارۍ ترکو او آګند صفا سي. دا ځینې عملونه داسې دي، ځینې کارونه چې زما او ستا نیکۍ داسې خرابوي. نو په هغو کې بعضې دغه عملونه دي چې دا کم ما ستاسې په مخ کې ذکر کړ چې ګوره دروزغنه دعوه، په درواغ دعوه، دروزغان قسم. زموږ خو په دې مجلسونو کې ځینې عملي تجربه ده، ناستې ولاړ ده، شور پکښې. زموږ خلک په دا معاملو کې سخت درواغ وایي، او درواغ خو درواغ دی، دروزغن قسم ځان ته غواړي، دا د قسم ګټه یې ښه ګڼلې ده، او دا د قسم ګټه یې ځان ته جایزه ګڼلې ده، او دا د قسم ګټه یې ځان ته پخه ګڼلې ده. په قاضي هم پسې، په یو بل باندې سفارشونه کوي، په دریم هم پسې، جج ته هم خلک اچولي، کوشش یې دای چې دا شی زه وګټم که په قسم ولې نه. نو الله د موږ او تاسې له داسې ګټې وساتي چې به په دنیا کې هم د سړي ریکارډ په خرابي، او په آخرت کې به هم د سړي د تباهۍ ذریعه ګرځي. نو دا حدیث چې څوک هم واوري، الله د وکي چې موږ او تاسې پر دې حدیث باندې په صحیح معنو کې عمل وکړو. درواغ خو اول دی بیکاره شي. الله په قرآن پاک یایي لعنت الله علی الکاذبین، مفهوم یې دا دی پر دروزغنو د الله لعنت دی. نو تر دا لوی وعید بل کم کېدای شي چې د خدای لعنت پر چا باندې. نو الله پاک د موږ او تاسې د دروزغنې ګواهي هم وساتي، خدای هم د دروزغنو دعوې هم وساتي، او الله هم د دروزغنه قسم هم وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.